بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. دی حدیث کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم منتدا دے چې مونږ دې د یو بل قتل و قتال نه کوو، د مسلمانانو آپس کې جنگ و جدل دا گناہ دی او دا کافرانو کار دی چې هغوی مسلمانان وژني. مخکې باب سره تعلق یې دی لیکن دغه سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان تا بدرد ویل گناہونه دي، هغه سره جنگ کول کفر دی. دلته کې باب وی باب معنا قول النبي صلی الله علیه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حج کړی دی، هغه ته حجۃ الوداع وی، وداع رخصتې ته وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حج نه وروسته یو اتیا روزې ژوندی پاتې شو، بیا د دنیا نه تللی و. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش دا کوي چې د هغه هره خبره موږ ته ورسوي. امام بخاری رحمه الله دا حدیث ګڼو ځایونو کې لیکلی دی او یو ځای داسې دی چې د هغې تعلق علماو سره دی. کتاب العلم چې کوم کتاب دی نو پای کې هغه باب یې ښه دی چې انصات الناس للعلماء، خلقو له پکار دی چې کله عالم خبرې کوي چې دی خاموش شي. نو هغې باب کې دا حدیث لیکلی دی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جریر ته ویلو. دا حدیث امام بخاری سے بل ځای لیکلی دی که د جریر د نوم وضاحت کړی دی چې جریر ته ویلو. دلته خو لیکي چې قال له فی حجة الوداع، یعنې جریر ته ویلو، هلته یې نوم اخیستی دی. واقع ده د دې مقصد دا دی چې جریر رضی الله تعالی عنه دا د ځان دپاره یو ډېره ښه خبره ګڼله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته څه خبره کړې وه. سی ورته ویلو استنصت الناس، خلق خاموش کا. دا طبعی مزاج د خلکو چې کله خلک دو درې څلور کسان یو ځای شي او خبرې شروع شي، دا خبرې کله کله دومره ځوږ شروع شي چې د یو بل په خبره سړی نه پوهېږي. غمونو کې وګورئ، تاسو خادو کې وګورئ، د جنازې موقع کې وګورئ، خبرې ډېرې زیاتې. تاسو ګناه نه وي، البته ښه نه لګي، ده انسان پکې اک وړ غوندې لګي. بسونو کې یا په ګاډو کې چې کله خلک ناست وي او ټولې خبرې کوي، نو سورلو ته تکلیف رسی په دې باندې. دا مطلب نه چې سړی د ضرورت خبره نه کوي، خو بعضې خبرې بلا ضرورت کوي خلک او هغه مناسب نه وي. امام بخاری دا حدیث چې په علم باب کی لیکي نو دې دپاره لیکي چې کله علما شروع شي او بحث شروع کی، قرآن وی حدیث وی، نو بیا ورته خاموش کېناستل پکار دی. دا حکم د خطبې د اورېدو می چې کله امام خطبه ویل شروع کی نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا خبرې مه کوئ. او که یو سړی داسې چې هغه خبرې کوي او تا هغه ته ووایې چې لږ خبرې مه کوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تا هم خبرې وکړې که تا چې هغه ته وویل چې خبرې مه کوه، دا هم خبرې دي، دا ګناه دی. دا تاسو ته نه ده معلومه چې زمونږ خلک د دې دومره پوهولو باوجود هم په دې عمل نه کوي. ما ته پته لګي د دې. تاسو کله جمعې په ورځ د ممبر خوا کې ودرېږئ که او دې طرف ته مخ کې
پتا دا د خپل خلکو پته ولګي چې دی عمل څومره کوي او په دې کې پوهه څومره ده. دا ګناه کوي. خطبه چې شروع شي بیا خبرې کلت کلت ورګه، دا ګناه دی او دا لوی ګناه دی. سړی افسوس په دې ورشي چې یو ځای کې یو سړی نه وي او هغه پوهول نه کوي، نو سړی ویزه ټیک ده. خو چې سهار بېګا او ماسخوتن او اختره یو جمعه او بلې جمعه یو سړي ته بار بار وایي یو خبره باندې پوهې بیا هم هغه نه پوهېږي. موږ سره ګزار خو نشته دی که نه چې په دې خوله وله ورکړو. احادیثو باندې عمل کول پکار دی. محدثین لیکي چې یو سړی د جمعې په ورځ د خطبې دوران کې خبرې کوي د احمق من الحمار، د خر نه زیات بېوقوف. دې چیز ته خیال ساتئ په دغه دوران کې خبرې اترې کول مناسب نه دي. د هغې نور څه وجه نه چې عالم لوی سړی دی، عالم دی هم لوی سړی ځکه هغه ته خلک ناست دي. لیکن موږ له دې ته کتل پکاري چې عالم وایي څه قرآن او حدیث کوي، تا ته د الله او د رسول پیغام در رسوي، ته به هغې ته غوږ نه ږدې. علما دا خو په دنیا کې د انبیا علیهم السلام وارثان دي، صحیح علما. نو ته چې د هغې خبرې ته غوږ نه ږدې نو سبا به د رسول خبرې ته څه غوږ کېده. د دې وجه نه امام بخاري دا حدیث په کتاب العلم کې لیکي، بابو الانصات للعلماء، علماء خبرې ته خلک غوږ کړي. جریر وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع کې ویلو استنصت الناس، خلک خاموش کا، خلک خاموش شو. دا د لوی حدیث ټوکړه ده، کافی اوږد حدیث دی. په کې یو ټوکړه دا وا چې لا ترجعوا بعدی کفارا، زمان وروسته کافران کېږئ. ما دا مشکل ځای دی، خلک په دې نه پوهېږي. بیا زمان وروسته کافران نه شئ. څنګه کافران؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، چې بعض یې د بعض سټونه وي. نو خلک د خپله نتیجه راوباسي چې کم خلک په آپس کې جنګ کوي نو دا کافران دي. موږ چې بار بار خلکو ته وایو چې حدیث تاسو د وس کار نه دی، دا خلک علماو نه زده کېږي. او هغه علما چې هغې حدیث ویلي، هر سړی هر عالم هم په حدیث نه پوهېږي. د دې حدیث مقصد محدثین بیانوي ده چې زمان وروسته کافران کېږي. ما څه مطلب؟ د کافرانو کار مه کوئ. د کافرانو څه کار و؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه کې و د مشرکینو هغه سره څه کول؟ ایمان یې په هغه راوړه که د هغه د وژلو کوشش یې کو. صحابه کرام د الله هغه نیک بندګان چې هغې ټوله دنیا پرېښودله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه دین یې خپلې سینې سره ولګو، دا کم توک دی چې خلک د هغې وژني؟ کفارو کار څه و؟ مسلمانان وژل. مدینې منورې ته چې راغله نو دې مشرکین مکه په ځای پرېښود، نه یې پرېښی. بدر او احد او حنین نه والې اخره پورې ټول جنګونه یې ورسره کړي دي. تر دې چې په شپږم هجرۍ کې هغه عمرې له راځي نو هغې نه هم منې کوي چې نه به راځي. عجیبه ده د الله د کور نه خلک منې کوي. توره په لاس وتېري چې دي او مخنیوی کوي نه به راځي دلته. مطلب دا یې د عمل د کافرانو دی. مسلمانان وجل او د مسلمانانو سره بد کول دا د مسلمان کار نه دی. خو چې کله تاسو په آپس کې مسلمانان یې او یو بل قتلوئ نو دا کار د کافرانو شو که دا د مسلمانانو شو؟ د حدیث دغه مطلب دی. دا مطلب نه دی چې که چا مسلمان قتل کې بالفرض یا آپس کې جنګ وشي دا دواړه کافران دي. پرون ما د مرجعه د خوارج ذکر کړو په دې بنیاد. ټول دین په یو حدیث کې یا په یو آیت کې نه کړه. دا به د هغې حدیثونو په تناظر کې ګورئ او د هغې آیتونو په تناظر کې به ګورئ کوم چې قرآن مجید فرمایلی دي. دو آیتونه ما پرون دې باب کې ویلو، فیصله کن آیتونو. لا ترجعوا بعدی کفارا، زمان وروسته کافران کېږئ ما، یعنې د کافرانو غوندې عمل مه کوئ. یضرب بعضکم رقاب بعض، چې وهي بعض ستاسو سټونه د بعضو. یو بل سټ کې وهل دا د مسلمانانو کار نه دی.
काफिर दा कोली शि چې مسلمان له تکلیف ورکی، لیکن مسلمان خپل تکلیف خو کوي، خپل ځان له تکلیف ورکی، خو بل مسلمان له تکلیف نه ورکی. دا حدیث مقصد سره، دا حدیث مقصد دا چې مونږ دې له خپل لګي وګورو. ٹھیک ده، الله فضل له مونږ د مسلمانانو کور کې پیدا شوو، زمونږ والدین ښه خلقو مونږ ته اسلام ښودل دی. لیکن سوال لاره چې کومګه یو بل له تکلیف ورکول شروع کو، رو له تکلیف ورکی، تر ورواره له تکلیف ورکی، ماما خوري له تکلیف ورکی. دا زمونږه د مسلمانانو د شان مطابق دی. خزه خاول له تکلیف ورکی، آپس کې کورنۍ کې یو مسلمان په بل مسلمان ظلم کوي، زیاته کوي، آیا جایز دی؟ یو مسلمان به د کافر نه سپامن شي چې د مسلمان نه پامن نه وي. زمونږ علمیه دا چې موږ مسلمانان یو بشک، لیکن زمونږ عزت، زمونږ مال او زمونږ دولت د مسلمان نه محفوظ نه ده. دا تنبیه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ په دې خبر کړو ډېر مخکې چې ته پیشنګوئی وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی دروغ نه. دې جملو مطلب دا دی چې خلق برازي داسې چې به ول تکلیف ورګي، مصیبت ورګي. دا یو تنبیه دا چې مسلمان له تکلیف ورګول دا مسلمان کار نه دی، بلکې دا کافرانو کار دی. لہذا مسلمانانو لا ځان د دې مصیبت نه خلاصول پکار دي. اقول